سیشن دی په باره د باټل اف لایز کې چې داسې لایز چې د هغې نه مونږ خبر هم نه یو او مونږ دا ګڼو ګینه دا ټروت دی او دغه لایف سپورټینګ میډیسنز فارماسوټیکلز دا مونږ په دې دومره بلیو کوو چې دا بلیو مونږ نن سبا په یو شیز باندې هم نه کوو. زمونږ دا یقین وي چې دا کوم فارماسوټیکلز ډرګز دي، دا فارماسوټیکل کوم ادویات دي، دا بس خوړل او زمونږ ټیک کېدل دي. حالانکه ټروت د دې اپوزیټ دی. ټروت پسې مونږ چېرته سرچ نه دی کړی، سچایي کله مونږ لټولې نه ده، په دې باندې هم چېرته کریټیکل تھینکینګ کړی نه دی. بس یو بلیف دی او دغه بلیف چې کوم دی دا نن سبا بیالوجي بلیف، بس زمونږ دغه یقین زمونږ دا ټوله بیالوجي سازي، خو بیهایند د سین سره روان دي، په شیډوز کې سره روان دي. د دې نه مونږ نه ځان خبرو نه دا مونږ ته ښودلی کېږي، ځکه چې میډیا، مین سټریم میډیا پلس سوشل میډیا دا تقریبا کنټرول ده، ټوټلی کنټرول ده. نو کنټرولډ انوایرمنټ کې چې کوم فیکټس وي، ټروتس وي، دا آلویز ریمین ان د شیډو، په شیډو کې وي. ټروت کله په فرنټ باندې نه راځي، ځکه چې ټروت دباولو دپاره فورسز دومره ډیر وي. او هغه د پښتنو خبره چې ریشه راځي نو دروغو کلي وران کړي. نو دغه یو حقیقت دی کې نننی سیشن زه خبرې کوم په باټل اف لایز باندې، چې مونږ کم از کم دومره اویر شو چې په کوم شینو باندې زمونږ دومره یقین دی، دومره مونږ په هغې باندې د خپل یقینونه مستحکم دي او مضبوط دي، هغه نه دي چې کم زمونږ یقینونه دي. نو په دې کې لومبنۍ خبره چې ایون په یو ایس کې، په یونایټډ سټیټس اف امریکا چې مونږ ګڼو یو پاورفل کنټري ده، په هغې کې 90% of the pharmaceutical drugs یا د فارماسوټیکل دوایانې دا راځي د انډیا او د چاینا نه 90%. او په دې 90% کې چې کوم دی د دې چې کوم اکټیو انګریډینټس دي، دا اکټیو انګریډینټس دا راځي د چاینا نه او د انډیا نه. په چاینا کې دا اکټیو انګریډینټس مینوفیکچر شي او دا بیا شفټ شي انډیا ته، او انډیا چې کوم دی د دې فائنل ډوز یا فائنل دوایانې سازي. نو په دې کې کنټریبیوشن د انډیا الموست 40% دی، یعنی مطلب دی له فائنل شیپ او یا د دې نه ویلیو ایډډ پروډکټس جوړول د دې اکټیو انګریډینټس نه دا کار کیږي. په انډیا کې 40% چې کوم دی دا د انډیا نه راځي، او دا ریمیننګ اکټیو انګریډینټس چې کوم دي دا چاینا سازي. نو دا تقریبا 90% دوایانې د دې چې کوم سورس دی دا انډیا پلس چاینا شوه. د انډیا او چاینا نه دا راځي یو ایس چې رنګې پاورفل کنټري ته. نو دا 10% چې کوم دی دا هغه برینډ نیمز وي یا هغه برینډډ دوایانې وي. ریمیننګ 90% جنریک وي. جنریک ډرګ مونږ هغه ډرګ ته ویو چې د هغې دا آیډنټیکل کاپي نه وي، دی چې کوم دی صرف مالیکیولز سیم وي. او دې نه علاوه دا اف ډي اے فیډرل ډرګ اتھارټي لا لکه بس په ورلډ کې موسټ آف د ماډلز د دې فارماسوټیکل ډرګز د اسسمنټ دپاره دا اف ډي اے ده. دا ماډل په ټوله دنیا کې فالو کیږي، ځکه چې مونږه خو فالوور کنټریز یو. نو دا فالوور کنټریز همیشه خپل لیډینګ کنټري ته ګوري، او لیډینګ کنټري پکې یو ایس دی، او یو ایس 90% ادویات دپاره انډیا او چاینا ته محتاجه ده. نو اف ډي اے چې کوم دی دې ته اپروول ورکوي آن د بیسس آف بایو ایکویلنسي، چې دا بایو ایکویلنټ دي، دا سیم پیک کنسنټریشن آف د ډرګ ته ان د بلډ، چې په بلډ کې پیک کنسنټریشن ته دا
کلیک کوي نو جنریک ډرګ د دوی په نیز باندې برابر وي د برینډ نیم برینډډ ډرګ په شان چې کوم د دوی برینډ نیمز دي دلته صرف مالیکول سیم دي نوره چې کومه دا آیډنټیکل کاپي نه ده نو دا کار روان شي. بل په دې کې یو کمالي صفت دا دی چې اف ډي اے 2 month in advance دا کمپنیز خبر کی نو چې دا کمپنیز 2 month in advance خبر شي نو بیا به ریل رپورټینګ څنګه وشي. ریل رپورټینګ په هغه ټایم کې پاسبل وي چې تا نه څوک خبر نی او ته ایگزیکټ د هغې انسپیکشن له لاړ شي نو دوی 2 month in advance دا کمپنیز خبر کی بیا چې کله د انسپیکشنز والا ټیم وي یا انسپیکټرز وي دا ایرپورټ نه اوچت شي په لګژري کارز کې د لګژري کارز کې اوچتېدو سره دا داسې رومز اف د هوټلز ته بوځي چې هغه دوی دپاره میجیکلی اپګریډ کړي وي یا ورته دومره زبردستې اپګریډ کړي وي چې دوی ته ذره تکلیف نه ورځي او دې کې د دوی ټورزم چې کوم دی دا ټریپ کېږي تاج محل یا د ملک چاینا قیمتي ځایونو ته نو دا ټور نو دې ته نن سبا چې کوم دی ریګولیټري ټوریزم نوم ورکړی دی د تنقیدي اواز په طور باندې چې دا خو یو ریګولیټري ټوریزم دی نو چې کله تا ته دومره فیسیلیټیز وي نو ته به هغه کمپنیز کې غلطیانې څنګه راوباسي څنګه پاسبل ده چې ته هلته وختونه تیر کې او ته د هغې ایکسپینسیو بلز د سره صحیح هم نه کې بلز ټول هغه کمپنیز پی کي او تا ته دې پته ولګي چې او دا کمپنی لګیا ده دا فالو کوي نه هغه سټینډرډز دا فالو کوي نه هغه پروسیجرز دا فالو کوي نه هغه ټیکنیکس دا فالو کوي نه هغه میتھډز نو دې کې دا چې کوم دی دې ته به زوی ملي بګت دی د اف ډي اے پلس د مینوفیکچرر خو بیا هم د الله نظام داسې دی چې کم که څه ځایونو کې د دوی غلطیانې ونیولی شي او هغه غلطیانې نه هغه بلنډري لکه کارډیک د زړه دویانې دا په کوم اکوپمنټ باندې تیاریږي په مقه اکوپمنټ د مټالیک پیسز د تیارولو دپاره م استعمالیږي نو دغه وجه ده چې د رینباکسي یو دوی د هغې ته وایي لیپټار اصل کې کولیسټرول ریډیوسینګ ډرګ دی دا د کولیسټرول ریډیوس کوي او دا په امریکا کې فرسٹ جنریک ورژن د لیپټار د دې چې کوم ورژن دا مطلب د موسٹ سیلیبل پروډکټ دی په یو ایس کې دا په دې ځینو کې تیار شو او د دې یو هیوج کوانټټي هغه دوی ورته واپس کړه ځکه چې هغه انفیوز شو ګلاس فریګمنټس یعنې هغې کې د شیشې ټوکړې وې د هغې د وجې چې کوم دی هغه ټوله دوی یې دوی ته راواپس کړه او دا یو کریمینل انویسټیګیشن و او په دې کې دا د انډیا یو ډېر غټ پلانټ دی د دې نوم دی رینباکسي ته دوی چې کوم دی وارننګ هم ورکه خو بیا ورله ګرین لایټ ورکه ګرین لایټ چې ځای بس کار کوی نو آفټر 1 year دوی په منث کې یو فیو منث کې $6 million وګټل نو امیجن کا دا شینه د مونږ د سترګو نه څومره پټي زمونږ څومره ښه ګمان وي مونږ څومره ښه یقینونه ساتو چې ګینې دا به ډېر ښکلې انوایرمنټ کې تیاریږي د دې به ډېر زیات پروټیکشن وي زمونږ په نیز باندې دا یو ګولډ سټینډرډ کنسیډر کیږي خو د دې ریالټي څه ده ریالټي او ټروت هغه نه دی او دا شي نه کونسیل کیږي بیهایند څه د انشورنس کمپنیز بیهایند د میډل مین خو ریالټي دا ده چې همدغه اف ډي اے دا خپل فایندینګز دا ورته نرم کړي که یو انسپیکټر چې هغه د دوی نه دا دومره مراعات والي او د اف ډي اے پکې خپلې فایدې دومره ډېرې وي نو هغه دوی ته دا فایندینګز ډېر ریلیکس کي دا پړی پې ډېر ورنرم کي خو د دې الټیمیټ نقصان چاته وي کنزیومرز ته خو کنزیومرز خو د دې نه اویر هم نه دي چې وټس ګوینګ آن نو د پښتنو دپاره د دې سیشن مقصد دا دی چې ډو یور کریټیکل میتھس انویسټیګیټ ایوریثینګ هر یو شی انویسټیګیټ که چې ته د خپل جسم ته اچې
چې هغې باندې ستا یقینونه دي، ستا دا یقین دی چې دا تا ښه کوي، خو په منځ کې هغه تا ښه کوي نه، تا نورم ولنربل کوي، تا نورم ویک کوي. او دا اوس یو سیسټم دی، یو کارټیل دی، یو مافیا ده. او دا مافیا چې کوم دی دا په ګروپس کې دا کار کوي. نو اف ډي اے چې کوم دی هغه د دوی رازونه وساتي او دوی لګیا وي هغوی فیسیلیټیټ کي. د دوی په دې فیسیلیټیشن او په دې کې الټیمیټ ټول چې کوم بوج هغه اوچتوي کنزیومر. نو کنزیومر له پکار دی چې لیس از مور، دغه ډېر غټ حل دی، سلوشن دی چې لیس از مور. ضرورت نشته چې ته دا ډرګز چې هغه باټل اف لایز دي دا د ته استعمال کې، د دې یوز مینیمایز کی. که الیمینیشن پاسبل نی، ختمول پاسبل نی، نو چې مینیمایز کی. او دا بیلیف دا چې کوم دی دا ریویو کی، دا یقینونه ریویو کی چې نه دا هغه شی نه دی چې کوم مونږ ته ښودلی کیږي.